دا سړی به ته څه وپېژنې چې گفتار کې غازي او عمل نشته. عمران هم دغه لوبه ده، د زرداري هم دا لوبه ده، د نواز شریف هم دا لوبه ده. مثال په طور دوی هر وخت کېږي یاره فارین انویسټمنټ زه چیلنج ورکوم دې ټولو پارټیانو د باره د خپل ماماګان نه شروع کړو، افتاب ماما نه اسفندیار دوی ته بیا به د مولیانو کې غږ د نوراني صاحب ګروپ دی کو فلی رحمان صاحب ګروپ دی کو سمیولک صاحب دی کو سراجولک صاحب دی کو سری دا او شیعاګان دي عالمان ته عمران خان ته دوی دې په ایماندارۍ کښېني د خپلې پارټۍ دا کوم چې د دوی ورکران دي افیلیټر دي دلته کې د ملک نه بهر هر ځای کې څومره چې دي خان دی غریب دی مسلمان دی کافر دی صحیح شو دا ټول د لیست راغونډ سل جوړېږي زر جوړېږي لږ جوړېږي لس لږه جوړېږي دوی مني که نه دوی له فنډونه هم ورکوي دوی له جلسې هم فاینانس هر څه وله کوي بهر چې ملک ته چې لاړ شي دوی له سټیم ورکوي وایي دې ټولو ته ووایه چې اسم مه کوه راشه پاکستان کې انویسټمنټ تقریرونو ضرورت نشته نه او بیا دې په دې کې مقابله کې فلی رحمان صاحب دې په سټیج ودرېږي چې زموږ د پارټۍ 100 کسانو په پاکستان کې دومره ارب ډالر انویسټ کړي. عمران خان دې ودرېږي چې تا 1 ارب ډالر انویسټ کړ فلی رحمان صاحب او زما د پارټۍ تحریک انصاف چې 10 ارب انویسټ کړي په پاکستان کې او بیا زرداری صاحب دې ودرېږي چې ما 100 ارب انویسټ کړي ډالر او نواز شریف صاحب خو دې هغه چې هغه وایي بړی صوبې سو پېښ شوې او کاکړ صاحب دې مو وایي چې زه به خیر دې ټیکسي دلته چلوم پېښ شوې او بچې به بهر ته نه لېږم په پاکستانو پیسو باندې چې ډالر یې بهر ته وځي نو زه بیا ګورم چې دا ملک ته خوار شي مقابله دوی له پکار ده موږ څه کوو خفه به نه شي ستاسو میډیا والا نه خاص کر سوشل اکټیویسټ ویجیلانټیز دا تاسو چې کوم یاست د دې نه زما ګیله ده چې تاسو ته څه بندېږي ولې سمه خبر نه کوي موږ صرف خبرې کوو حل نه روباسو زه ورته دا حل ورکوم څو پارټۍ دي یو سل خو به وي که نه پاکستان کې دا زیات دي 168 دي که څومره دي دې ټولو ته زه وایم چې خیر دې ډېر نه هر سړی دې د خپلې پارټۍ 10 شتمن کسان راروان دي خو دوی خپل نشي زه ورباسم زه ورسره جنرال صاحب سره خبره کوم زه چېرې دې مقام سره خبره کوم چې دوی له میدان ورکړي دوی سره به نه بیروکریټ ظلم کوي دوی سره به چېرې نه جرنیل ظلم کوي نه به ورسره کام ظلم کوي راځي چې به زما په منځ کې دې انویسټ کړي 10 کسان دي دا یې پارټۍ نو سوچ وکړه 1600 کسان شو 1600 کسان چې کروڑ ډالر مرور 16 کروڑ شو دا یو ځل شو بیا بل ځل بیا چې ته ماحول کې 100 پسې کروڑ زیات هم نه مسله دلته دا ده چې موږ صرف خبرو پسې شو لکه د مشرف په ټایم کې د شیخ صاحب دی هغه دې موږ سره ومونږ دا جیله به مې راتللم هغه ټایم کې ماشاءالله اوس خو ښه پوزیشن وي ډېر ښه پوزیشن وي او خدای پرې رحم ډېر کړی دی نو الیپو نه مني نو ما سره یو ډراور حسن خان هغه خان بابا وایي د الیپو څوک دی نر دی کو ښځه هغه LFO وه دا موږ د کام خو دغه حال دی جج نه منو جرنیل نه منو زه ټول ومنې موږ جج هم منو جرنیل هم منو بیروکریټ هم منو سیاسي هم منو خان هم منو غریب هم منو ټول منو خو زما کام طریقه ده کام لري چې خوشحالي ورکړي د کام خوشحالي په دې ده چې دلته ملک کې دې پیسې ولګوي اوس مثال په طور باجوه صاحب نیم خبر چرته دی ته به زیات خبرې بار ملک ته تللی دی دله پنشن د کوم ځای نه ځي د کوم ځای نه ځي پاکستان نه ځي کیاني صاحب هغې نه مخکې نور پنشن د دې ځای داسې بیروکریټس دي داسې ډېر زاړه وزیر اعظمان او مشیران او سینټران پنشن دې ځای نه ځي یا چې کومې پیسې تنخواه هلته نه ځي او ډالرو کې ځي بعضونه ډالرو کې ځي ته ډالر شته نه ولې ځي هلته ستاسې مثال در کوم کو دا کیاني صاحب دلته کې په ګنډۍ کې اوسېدو ورکوله 10 کاله نه 20 کاله ځای وله ورکړه یا په کراچۍ کې یو جزیره آباده کړې وي یا په ګوادر کې یو جزیره آباده کړې وي نو زما ملک په خوشحاله کېدو او که نه دی ما ملک 80 کاله دی وساتو یا 80 کاله وساتو دا دنیا طاقتور کسانو کې راوستو څومره لوی عزت یې ورکړو او اخره کې دې دومره ما سره ظلم کوي چې زما په ملک کې دې اوسېدل هم نه غواړي
اوس هم زما د ملک خوري، اوس هم زما د ملک په نوم خوري، اوس هم زما د قام وینې زه پې چې د دې بار استعمال